زمون اهل سنت والجماعت دا عقیده ده چې د مر نه پس مړي ته ثواب بالکل رسی، حقیقت کې رسی، خامخا رسی، ځکه چې د رب العالمین د طرف نه فیصله ده، د پیغمبر د طرف نه فیصله ده چې تاسو مړو پسې دعاګانې او خیراتونه کوئ. خو کوم خیرات کوم خیرات د خیرات چل د تخیل. محترم عزیزه زنګ په علاقه کې یو رواج دی اشنغر کې چې کله مړیو شي نو په لوډ سپیکر اعلان وشي، هلکه اعلان واورئ، نو خلک وکیلی چې جا بیا خپې اګرېته کړي دي، پلان کې مړ دی، سبا 11 بجې یا 10 بجې په لویه دیره کې یا په کوزه او یا په بره کې جنازه ده او ځان رسوئ. دلته هم کېږي که نه؟ په دې عذاب باندې ټوله دنیا مبتلا ده. حالانکه جماعت کې اعلان د مړي یا د روکېدو بالکل منع دی، خو اول پکې نوم ملیان ګیرو پسې تاسو امیان یې بالکل اعلان د سرور کونین زمانه کې صحابي د اوخ اعلان وکړ، حضور فرمایي جماعت نه بار ته وځه. مونږ نن د خر اعلان کوو، د چرګې کوو، د مړي کوو، د ماشوم د روکېدو کوو، حالانکه اعلان ټیک ده خو د جماعت نه بار پکار دی. خو بهرحال په دې عذاب کې مونږ او تاسو شریک روان یو. اعلان شي مړي د لاړ شي، مولانا صلی مولا صاحب ستا د مړي جنازه وکړي، ځکه بغیر د ملاخې والله یې کشړ کې چې 50 زره علم ستا د پلار په جنازه ولاړي، 50 زره چې علم نی په ایمان کې جنازه لیکيږي. او داسې خلک شته په دې سند علاقه کې، حیدرآباد علاقه کې چې هغوی بغیر جنازه مړ ښخوي، ځکه پوهېږي نه چې جنازه څه ته وایي. شکر وباسئ مسلمانانو چې ضلع پېښور کې، په فرنټیر کې، په صوبه سرحد کې علما شته او همیشه د دین بیان کوي. زم چې داسې ډېر کم خلک وي، دا ماشومان بچم د دین نه خبر دي. الحمدلله چې نن د علماو ډېر زیات زور دی، علما خلکو ته همیشه دین بیانوي، په جماعت کې بیانوي، په مخبره کې بیانوي، د سیرت په جلسو کې بیانوي، په مړو کې بیانوي، په ودونو کې بیانوي، په درس قرآن کې بیانوي، شپه ورځ لګیا دي. زم د علماو د خپو تاریخ کول کې چې تاسو دین بیانوي بغیر پیسې او بغیر تکي. نو جنازې ته خلک لاړ شي، جنازه وشي، چې جنازه وشي بیا د قبر سر ته سوره بقره ولا وخر ورسي شي، مسله وشي، دعای خیر وشي، خلک مړي نه راشي. ټیک ده؟ بیا په کټونو کې ناسې دعاګانې کوي، بیا جمعه راله، د مړي څلوېښتي راله، د مړي کال راغی. حالانکه په شریعت کې جمعه، څلوېښتي او کال دا نه فرض دی، نه واجب دی، نه سنت دی. مونږ د واجبونو وړاندې کړی دی، د فرضونو وړاندې کړی. که ته مرو که چې جمعه به کې، که ته مرو که چې څلوېښتي به کې، که ستا مال تباه کېږي تباه شي، خو کال وکړه نه جدا نشته. که د چا د وسه خیرات کېده هره شپه کوه، هره جمعه کوه، هر ورځ کوه، که نه کېږي خدای ته وګوره، مو جمعه کوه، مو څلوېښتي کوه، مې برسي کوه. فرض نه ده، واجب نه ده. خیرات شته، د جمعې په شپه هم کېږي، د خالي په شپه هم کېږي، په مسلمان هم کېږي، خیرات په سیک هم کېږي، خیرات په هندون کېږي، خیرات په سپین کېږي. که خیرات کې او که نه شو نو ما کې، لکه څنګه چې زموږ عادت دی، نو بیا چې مونږ جمعه کوو یا څلوېښتي کوو نو بیا کارډونه چاپ کوو. چاپو که نه چاپو؟ خفه نه شئ، که خفه کېږئ خدای مو یو 20 ځله خفه کړه چې ما ډوباونه غواړئ، خو خبرې په ډاګې کوو. ستا د فایدې لپاره کوم، د ځان د فایدې لپاره کوم، د قوم د ښودنې لپاره کوم چې یو پوټی دین زده کړې، دین ته لاړ شئ، دنیا د نه لګي، خیراتونه هم کېږي او بس کېږي. کار چاپ کو ولیکې په چهلم یا خیرات یا برسی، بیا څه چل کوو؟ بیا په لوډ سپیکر اعلان نه کوو، چا ناقه والا، کریړی والا، ناګمان والا او ګیتدامان والا، ټول خلک زما د پلار یا د زوی یا د رور خیرات ته ټول راشئ. چې اعلان کړی دی جماعت کې خبره کوئ نه کوي اعلان. بیا په کلي کې غوړ غوړ ګورو، مشر خان، کشر خان، ډاکټر صاحب، سابق صاحب، مولانا صاحب، مولوی صاحب، قاضي صاحب، ممبر صاحب، چیرمین صاحب، کله کله پکې وزیر اعلی وګړي کې ممبران هم راځي، رشتہ هم که دروغ پیمانه وایي. بیا پکې غوړ غوړ ګورو. بیا خیرات له مونږه غټای کړه غواړو، هغه غریبانان چې ستا د پلار جنازه، ستا د مور جنازه وړي وي، ستا د پلار قبر په یخنۍ کې کنيستي،
لاس ته ویني بیږي هغه غریب چې سر نه خپل پوری خوله به دلې دا هغه غریب ته خیرات نه ورکه ا دې سچل کړي زین پاشنګر کو طریقه دا ماته ګوري دا شروان غون څه پټکی ولې زمیدار پیدا کړی کوته کې لاس ور کړی و دې غږی دروازه کې چې غریب دنه دنه باندې شي قرآن پټکی والی کوته کې لاس ور کړی خیر تاسو ودا کار نه کوي ناقه والا خغون ته خلق کاره تاسو به غریبانانو او مهاجرین او طالبان ټول خیرات تور ولې ٹھیک ده په دروازه کې ودی چې پام کو غریب دنه روان شي کچرته یو غریب پټیل کې راغی نو بیا یو مشندو یو مشر دی یو مشندو دی په دې لږان کوي کوي مشرغی ته ویل کوم مولانا صاحب شو یا دا نور حضرت مشران وي یو مشندو دی ته چې غلاس کې یا رکبې نیولې یا بوزي نیولې یا سمسه کنه دلته ولا دی خان سے تړه دی خمړه دا مشندان پکې نه ولاړي دا مشندو چې کله غریب د بار نه راغی وګوري چې دا سپیره د جهان دی د په دوربین کې چترو جریدن نه وي دا د جهان سپیره دی چته خیرات خوري نو ناغه ته پاتې شي روجي واچو دې کم وخت نه پاتې شي د ته چاري چار د خپل د خواته نو پاتې شي وته واچي راوړی قرآن او ناقه والا خدای فرمایي ولن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون الله فرمایي دا خیرات ما ته منظور نه چې استاخ وخت نوي وی چې زیاتی شي د جمعاتی شي ها شلیدره سپلې پیشو جوړه کړې انګولې او په تنور کې سوي روټه د موږ جمعات ته لګو چې کوم انګولې دغه پاجي کنه سوچ کیم کې دای کوم خراب شنو الکه جمعات ته طالب आवाज کوي کولا دې ته خیرات دا بالکل خیرات نه دی خیرات دې ته وای چې ستاد مور جنازه ستاد پلار جنازه ستاد رور جنازه چې قبر کنستری چا جنازه په ګوره دا دغه سپیر زمیدار دا سپیر مزدورکار دا سپیر مهنتکش دا غریبانه روان مارکا نو بیا پکې خانان امراغ والا وزیران امراغ والا مليان امراغ والا او کتش د مالدارانو خیراتی دته د خیرات نمک ده دته د دعوت نم کې د خیرات وته مګ ده خبره پوښتنه نو خیرات دته وای چې کې غریبانان مسکینان مالداران کونډ ورندې شریک شي چې خالص د مالدارو د غټایو خیر وی هغه ته د خیرات نوم دی نو دې ته وای وختي خیرات سو کیو خوري سو خپي سو خوشالي سو کوئی وخا وپکه سو کوئی نوا سو کوئی مړ خدای دې خوار کې دوه مرچکې پکې چلو چې زارا راشنه کړه سو کوئی دې خوار کې پاتې شروع جراتا چولې نو سو خپو سو خوشاله دې ته وختي خیرات وای د دې ثواب امرسي خو په دې نیت چې غریبانان پکې وي که غریب پکې نو ناقه والا بیا خیرات نه دی دې ته وای وختي خیرات ختم شي دویم نمبر دی دائمی خیرات څه ته وایي د دوالو جانو سردار جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم حیاتو یو صحابی راغی سادی نامدا یا رسول الله زمامور وفات شو د خیرات کول غواړم سرور کونین فرمائی ساد العرشا مکہ معظمہ کیو بنشتا دغلتے کیو باسا چرا دیکھوین مسلمانانو بس کی پی دسونا کئی پی غسلونا کئی پی جامین دی ستا مرتبہ سواب قبر ترسی دیتا ہوئی دائمی خیرات دائم پاربے کیوی ہمیشہ تا دا ہمیشہ خیرات دے رجی دی پخیر کرے یو رضو جو خوری مسلمان جیری تواچولی منزی پیوکا یو مانزو دو مانزو سواب ستا مری تو رسید لیکن دا یو وخت ختم شوا او چې دایمي خیرات دي کړی کوي دي جوړ کړی پول دي جوړ کړی دا جمعات ته دا خیر چې چا جوړ کړی دي دا پکې چې چا لګولې دي دا برسونه چې پکې چا لګولې دي دا سر چې چا جوړ کړی دي څومره منځونه چې په دې باندې کېږي څومره ثواب چې خدای مونږ گزار ته ورکوي دومره به خدای پاک د دې جوړونکي ته قبر ته لیږي دې ته وایي دایمي خیرات نو محترم عزیزه خیرات چې کوئ نو همیشه لپاره جماعت کې پیسې ډېر لګوي لاره کې لګوي په کوڅه کې لګوي هغه سیل باندې پیسې د خیرات لګوي چې د عیب فایده عامه چې عامه فایده و د خیرات ډېر ښه دی نو دا کسانو چې په خپل رور پسې یا په خپل بیٹے مرده پسې خیرات کوي نو بالکل خیرات لوی ترسي خو خیرات دوه قسمه شو یو روحاني خیرات دی او یو چې کوم دی بدني او جسمانی خیرات دی د بدن غذا د غروټه او د روح غذا د اوس د قران حدیث دام یو خیرات دی نن کدا اورنګزیب خان پدې سالګره کې
چې داغه د ثواب د نیت دپاره کېږي. دې کې د دین مسله بیان شوله او تاسو یې زده کړه او تاسو په عمل وکړه، انشاءالله العزیز د دې ثواب هغه ته رسي او تا ته به فایده ورسي. د دې وجې نه محترم عزیزه داسې جلسې جوړول، د صرف جلسې جوړول د عامې دنیا د فایدې لپاره دا هم ډېرې ښې دي. نو په دې کې انشاءالله العزیز تاسو مخکې نن داسې به بیانوم چې مرګ خو شته، د مرګ نه خلاصې نشته، لیکن د مرګ نه وړاندې مونږ له څه کول پکار دي، مونږ له په کوم څیز عمل پکار دی. محترم عزیزه مونږ دې دنیا ته په خپل اختیار نه یو راغلي، مونږ د بل چا په اختیار راغلي. چا په اختیار ټول وایي د الله، بیا به د الله په اختیار ځو. د چا 20 کاله جل، د چا 15 کاله، د چا 40 کاله، د چا 100 کاله، د چا 200 کاله، د چا 1000 کاله عمر. آخر کې به الله تبارک وتعالی په خپل اختیار تابعي. مونږ په خپل اختیار راغلي نه، د بل په اختیار راغلي او د بل په اختیار بځو. نو د مرګ پته لګي نه. دوه څیزونه یې واورئ ناقه والا، دوه څیزونه تا سره ځای ته روان دي، یو خدای او یو مرګ. که عربستان ته ځي، که ترکستان ته ځي، که د اسمان ته خیږي، که په ځمکه کې رواني، که په شړه کې رواني، دوه څیزونه تا نه جدا کېږي نه، یو خدای او یو مرګ. ښځه نه جدا کېږي، زوی نه جدا کېږي، کور دنه جدا کیږي، خار دنه جدا کیږي، جیداد دنه جدا کیږي، پیسې دنه پریوزي، لیکن خدای او مرګ دنه جدا نه دي، تاسو یو ځای روان دي. دا دومره یقیني مسله ده. د مرګ ورغلو خلاصي نشته او د مرګ د پاره ځان تیار کې. په خدای قسم دی چې هر ځای کې مرګ به درسي. که ډېر علاجونه وکې، ډېر ختمونه وکې، ډېرې بیا کې مسلې واورې او ډېر عبادت وکړي، نه په عبادت خلاصېږي، نه په مال خلاصېږي، نه په دولت خلاصېږي، نه په پیغمبرۍ خلاصېږي، چې د کومې نیټه ده په هغه نیټه ومرې. بعضې خلک وایي دا بای سړی بې نیټې لا وایي که نه وایي؟ پام پرو قرآن فرمایي ما کان نفس ان تموت الا باذن الله کتابا مؤجلا. الله فرمایي یو نفس ممریږي مگر په خپل نیټه باندې مري، او چې د سنې مرګ مقري په هغې باندې به مري. دا د الله فیصله ده چې په کوم څیز باندې ستا نیټه برابر ده، په کوم ځای کې مقررې هلته به درنه سازي. له دې وجې محترم عزیزانو خدای وایي چې په کوم ځای کې ته یې مرګ به درځي. تفسیر معرف القرآن د مولانا مفتی محمد شفیع صاحب یو کتاب دی، هغې لیکلي دي اینما تکونو یدرککم الموت، چې کوم ځای کې مرګ به درځي، که په پیښور کې، که په مردان کې، که په هوایي جز کې روانې، که تحت الثرا کې روانې، که موټر کې روانې، که لارۍ کې روانې، که ډاکټران در چاپېره ناست دي، خو چې مرګ دله راشي خلاصېدی نشته. نو تفسیر لیکلی دي چې یو مالداره ښځه وه، د هغې بچی وشو. چې بچی وشو نوکر ته یې ویله بار نه اور راوړه او څه د بچي چې راستمې سختي به ما تېره شوې ده له خوراک سره وړه. چې بار ته ووته دا نوکر ملازم یو سړی ورته مخې ته راغی، وی لکه څه چل دی؟ وی دې کور کې یو ماشومه بچی پیدا شوله. وی ښه ماشومه ده بیا و. وی د دې ماشومې بچی نه به 100 ګناهونه کېږي او مري به د جولاګي د لاسه. 100 ګناهونه به ترې کېږي، 100 کبیره، او بیا به دا مري د جولاګي د لاسه. باره جولاګي نه ان اوهن البیوت لبیت العنکبوت، دا جولاګي نه دې نه به مري. اوس جولاګي خو به یو 100 دا ماشومان رونیسي او چخلا به کې څنګه به ترې مرشي، لیکن ګوره د خدای قانونونه. دې نوکر پر کې سوچ وکړو چې ښه دا زما د نیکې لور ده، دې نه به 100 ګناهونه کېږي کبیره. بس چاړه ورسره وه او چې غرب شو دا مری دا سینې ولو والا او خېټه ولو شو لو تختې. د ماشومې مور چې دا ظالم څه چل وکړو، زر یې پاسېده اگر چې درد ذه وته و، لیکن بیا ماشوم راغونډ کړ، څه ټاکې ماکې ولو لګولې، زخم یې خدای وروسته او ماشومه بچ شوه. سړی لاړو تختې، بل وطن ته لاړ. 25 کاله پس راغی کلي ته. چې راغی ډېر دولت یې ګټلی و. یو بوډا ورته ښځه مخې ته راغلی وی چې تورې وی چې ها وی چې واده کومه او داسې حسنداره جینراله وګوره چې په دې تمام علاقه کې هغسې غشتني. نو دا بوډاګانې ډېرې بدي په دې سودا کې بوډاګانې دي که نه ډېرې تکړی. که ملک چې واده کوی که نه او څو خپل خپلان یم چې ته بوډا سره 3 تار برابر کا، ورته یې جوړه جامې بدلوالم، لپټه بدلوالم، بس چې کوم ځای ګورې دله بیا صحیح کوي. پوهېږئ که نه؟
دا کې ډېر زیات دا کامیابی دي هغه بچا بالکل زمازي مړ بوډا ګرځیدا ها چې جنې ولا فقط ویل کار دی شو وی خماله والا کپڑے او جوړه کپڑے والا واغشتي وی دا پلان کې کور دی ورځه په بس کور کې کوئی دن میدان شولا ډوله کور تراولا شراویرا نو له خوري رم دباو اوس داخله خاون په کورنۍ کې خبرې کوي چې داخله وتی چې ته د کم کلی نو ته چې د دې کریمه مې دا څنګه د دې کریمه بار ته تلوي وی چې دلته یو خزوا او داغي یو ماشوم لورو شولا او چې زبا تر وتم دا ماشوم مور له سودا کولا ما ته سړی په لار کې وی چې دې ځانه څخه پیدا شوه کی جنارا وی چې دې جنانه بسل غټ ګناهونه کیږي او مری به جوړاږي د لاسه زرانما او چاله راواغشتا هغه جنابه په سینه باندې والا او دغه مې کړو لاړه متختیدم پینځیش کاله پس بیا رااله وته وکم بختا خزیمه اته جنې چې تا په سینه شنولې واخوزم یا خزیداسه بستانه وته پرانسی وته هوندا ګړه دا د شلیدلې دا داري تاکي ورغلي دي یخذ اغماها بزرگ ما ته ویل چې هغه نه بسل ګناونه کیږي یا ګناونه مشوي دي سل والا شوي دي سل زله ګناره نشوي دغه ته کبیره وی خنو هغه خو یو بل خبره کړو وسه وی چې د جولاګي د لاس عمرې وی چې ست پوښو کار دې پوښه زه په دې علاج نه پیغام وی ښا بس یو مزیدار محل ولا جوړ ک دنه پکې کېنولا او بس موده وخت یې رضنا غن خزو خاون کوټه کې ملاسي او جولاګي په دیوال ګرځي وته خاوند وی ها وی تا چې جولاګي د لاس عمره جولاګي خواغه ده خدای دې وی ختمه دی لاس عمره یو بس لخت راوښته جولاګي را ورځو وی له خدای دې خوش را لاندې چې ستا مخ کې ملکم نو داسې په پکې خدا چې او چک شو نو داغې نه زهر وتل خزه وته مخامخ ولاړه وا داغې پختو باندې غساس کې پرې وتل هغه نه کې جوړه شو داغې نه مړ شو قرآن فرمایي انما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة الله فرمایي تا ته عمر درسي کته بډیرو محلونو کې پروتي په سخت قلاګانو کې پروتي دن نبر پس مرد رواني نو ناقه والا مرد اخلاصي نشتا یا په خپل مرد باندې مري یا په ګوله باندې مري یا به د روزي مونته شهادت مومي خو مرد لا روان دي د مرد اخلاصي نشتا ځکه چې پیغمبران ته اخلاص نشو اولیاء ته اخلاص نشو نو هر چا لپاره مرشتا نو د مرد باندې بسکه د مرد باندې راشه الله تعالی قانون تزان نافذ او جاری کا د خدای قانون منا د قرآن قانون منا الله تبارک وتعالى تا ځان ته نږدې کټ غواړي نو دا به ته په سبانه غواړي دا به ته په عبادت باندې الله ته نږدې کېږي زما په خدای قسم چې په قبر کې لیکي دی ووري ناقه والا تاسو علماونه به وریدلی تا ته ورون دی و چې من ربک من نبیک ما دینک ستاره څوک دی ته د چا په دینه ته کوم د ستا پیغمبر څوک دی دا دې ته پوسا مولا نمشتا امین نمشتا خان نمشتا غریب نمشتا کتا په دنیا کې جند علماء سره تیر کړي او تا ته مسله د کړي چې تا ته چې مر رب کته ودا اعلان کې ربي الله رب دې څوک دی و ربي الله رب زما الله دې من نبیو کا پیغمبر دې څوک دی محمد صلی الله علیه وسلم ما دینو کا دین دے سدے دینی الاسلام دین میں اسلام دے حضور علیہ السلام فرمائی فرشتے وتی نم کا نومت العروس او دش پشان دلون بیش پیدا ناوی سنگ چ دلون بیش پیناوی ته خاون ورلند دین شي دغه سبتا ته سوګلند در نو محترم عزیزا ارمه دا کولو چې تا علماء سره لا ترلی علماء سره ناسه ترجمه ته مناسب تناسه د علماء خبره اوره ستاب دنیا مزیداری اخرت بده مزیداری او کتا ته چې مر ربک من نبیک ما دینک رب دې سوګ دې په کوم دین مرشوي پیغمبر دې سوګ دې ها ها لا ادري ها ها لا ادري زما دې پزاد د خدای قسمی حدیث کې راځي وې دا پخته براوالي په دې بل کې ومنډي او حضور پاک تشبک کو دې ته تشبک دا پخته به دې کې نه باسي دا بل به دې کې نه باسي
او ستا آواز بما سوا د بني آدم او د پیرینا د اول اسمانه پورې چې ستا اوریدي شي خو یو بني آدم پیری به نه اوري. نورو قبر را روان دي د دې قبر د پاره ځان تیار کا څنګه چې دغه زلمی په قبر کې پروت دی دې قبر کا تم رواني دې قبر کا زم رواني د دې قبر د پاره کلار جوړه نو لار د قران جوړه کا د دې د پاره کلار جوړه لار د حدیث جوړه کا که قبر تلار جوړه د خلفای راشدین جوړه کا کلار جوړول غواړي علماء دیوبند تلان شاه چې دا لار عمومي او قبر د مزیدار شي او کرورا دا علماء پر خودل د دې علماء سره نه کینی د دې علماء خبره نه مانی او چې دا ځان نه لګیا دي ځان نه لګیا دي نه جی زما په ذات د خدای قسم دي چې علماء صرف په دې ملک دا الله د نظام دراوستو کوشش کوي په بل نظام میتیاز کوي نه بل نظام مني نه نظام ذکر راولي چې قبر کې داغه تپوسته په ورځ د قیامت تپوسته په پولیس رات تپوسته موږ د خلاصيګو په دین باندې او که دین د کینی رورا نو بل د غر کوته باندې نو راشه علماء تلنشا د علماء خبره دکا چې قبر دې مزیدار شي قیامت کې د الله تعالی په دربار کې مون تندې ولاړې نو چې چا مسلمان په قران باندې عمل وکړ زما دې په ذات د خدای قسمی دنیا کې دم ګټه دا او آخرت کې دم ګټه دا او الله فرمایي فین تنازعتم فی شیء فردوا الی الله والرسول او زما بندگانو که جګړه دنیا کې پیدا شولا نو خدای او رسول تلاشه خدای او رسول ته معنا دا چې قران حدیث تراشه او د دې متعلق وره خدای رسول ته چې کوم سړی راغی دنیا کې د آخرت کې ګټه خیم ده د حضرت عمر فاروق زمانہ وا یو سړي قتل وکړ چې قتل یې وکړ د مقتول وارثان لګي شو او د خپل پلار قاتل ټینګ دی مرینونو الته ونیو او پلار خخ خورې پیواچولې او ظلمي اونې وتا حضرت عمر ته راوس اگر چې وته دی اجازه ته چې دغه ته راګر کړي و جړې وي لیکن غوړېګه خدای رسول ته پیش کړو چې خدای رسول د څه فیصله کړي فإن تنازعتم في شيء فردوا إلى الله والرسول الله فرمایي زما بندگانو کتا یو مسله کې جګړه پیدا شي نو خدای او رسول ته راوړی قبر ځان له مزیدار کول غواړي خدای راضي کول غواړي جناب رسول سم راضي کول غواړي نو راشد خدای قانون ته فیصله راوړه نو خدای فرمایي چې جګړه پیدا شي نو خدای او رسول ته راوړي موږ نه جی فإن تنازعتم في شيء فردوا إلى الطاعة فرد الى الدبتي فرد الى وزير فرد الى چیرمن زده غلطه ده مولا لران شي کني بیره غر کوته بابا خدای ته وګورئ مسلمانانو دا تاسو ثابتوم چې د خدای په قران کې د پیغمبر په حدیث کې او په اسلامي نظام کې د مسلمان څومره ګټه ده زموږ په خدای قسمی کې دا په بل قانون کې پیدا کې بلکې دا ثابتوم تاسو ته چې د خدای په قانون کې د پیغمبر په قانون کې د کافر ګټه ده د زناور ګټه ده د هندو ګټه ده د يهودي ګټه ده د نصراني ګټه ده د مسلمان ګټه ده په قران کې ما سوا د دینه په بل قانون کې نشته په قران کې د کافر څنګه ګټه جی کله قران نظام راغی دې کې د کافرم ګټه ده څنګه ګټه ده قرآن راواله قرآن الله قرآن کې فرمایي یو کافر راغی پاکستان ته وی چې دلته جون ته رول غواړم نو بادشاہ به ته 100 روپے کال ورکه او بالکل منم دې ته په کتابونو کې زمي وای 100 روپے په کال کې داخلي باز دې ته زمي وای د دې نه پتا حرام استاوی نه پد حرام د کافر مال پتا حرام په کافر ستا مال حرام دا یو اسلامی نظام دی چې د کافر خاطر کړی دی د زناور په کې بیٹا زناور د دوه جان سردار جناب رسول الله یو ځل په لار روان دی چې کتل یو خبرېږي او زوري پاک تراغي بړېږي سرور کونین اخرى غست د په شابانه لاس والو او د مالک ته आवाज کړی و د مالک راشه د خدای تعالی وجدا زماره وی بدبخت ته بدوانی کار کې گیا ولنه ورکه کار کې گیا نه ورکه د زناو د پالم په اسلام کې د ګټشتا د دوالو جام سردار جناب رسول الله معراج تلا چې معراج کوم وخت لا جنت تم لاړ او دوزخ تم راغی چې قتل په دوزخ کې یو پښودا او یو بډای د لمننی ول جانم ترا کاږي سروری کونین فرمای پښودا ولې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دې ظالم د مرانه نیولې وما
نه پرې خودم چې ځان نه ښکار کړي او نه ظالم سره کول دې په د ما ظلم کړي ځکه نن دا بوډا جانم تراکاګما ناکا والا خدا پاک د دناور حق نه معاف کوي د بنی آدم بسنګ معاف کی خدا بالا چې قرآنی نظام تراشه دا الله نظام تراشه د رسول الله نظام تراشه نو پدېږي غټه دا نو حضرت عمر تا قاتل راوسته وی جدي سر زما پلار وجل دي انا کولی دی وجل وی جی بس په نشم کال مې راوغشته دې سړي پلار موجل دي وی سبکه ما ته ګورل سبکه دې ته اسلام وی نو خو چې دزو کو نو بیا لمن فرار کړي نو بیا په بارا کې ګوره یا په جمرو کې ګوره ولې سړی میشته دي سړی میشته دي نرتوب نکړي سړی میشته دي هغه سړی مړ کو تختیم نه دې ته نرتوب وی مونږ مرګم کو په بغیرتیا کو چې مرګ کوم دې کې کینو پنا چې ته بساړې نه بدل بیا لمن فرار کوي نو بالا کې بیا ګوره ولې نرتوب کړي سړی مړ کړي دي دا مرګ راشه مړیو کو وی کوئی نه دی او بس نوجو وی سبکه وی زه مسلمان ما زما پلار مسلمان دی وجلی مسلمان دی چې دا الله د نظام څخه فیصله ما باندې جاری کا قاتل پخپل وی ما مسلمان وجلی نه زه مسلمان یم چې دا الله د قرآن څخه فیصله زه ځان ته مسلمان یم زه به قرآن منم پاکستانیه که تا قرآن منو او تا په قرآن ایمان راغی بیا به دومره ګڼې پاټۍ په دې ملک کې نه وي دا نن چې څومره پاټۍ په دې ملک کې دي موږ د قرآن نظام شاته غورځولی دی او په خپل طبیعت روان یو هغه بیا کې یو ازم او بل ازم په ازمونو پسې منډه وو زما د په ذات د خدای قسمي چې دا ازم به تعالی اعلی بیا د دې پسې دولستانه پوشي چې قبر ته لاړ شي دا خو دنیا راوګټه کالا لیکن مردارې ګډه ډکه کا لیکن نور هغه جهان د تباه دی او د دې قرآن په خوند به په قبر کې پوه شي په هغه جهان کې پوه شي په دنیا کې به پوه شي راشه د قرآن نظام مني چې مرګ منم نو نظام منم ته مرګ منې او نظام نه منې مرګ منې ورځ د قیامت نه منې مرګ منې حساب او کتاب نه منې مرګ منې او د خدای نه یریږي نه که د خدای نه یریږي نو تا ما سوا د الله د قانون نه بل قدم نه غش خو د خدای نه یری نشته یره نشته د دې وجه په کوم طرف لاړ په هغه طرف لاړ ٹھیک ده که دروغ یم ځوان چې څو خدای نه یریږي څو خدای مني رسول الله مني قانون به مني که باندې مني ټول وایي چې خدای مني رسول الله مني قرآن او قانون حدیث هم مني او تلا قرآن حدیث نه مني نو ته بیا خدای څنګه مني د خدای د منو خدا معنا ده چې خدای پاک تا منما خو مونږ نه کوما ایو سره چې اته دې د مر شو یو څنګه سره وی ډېر خسرو وی موږ کوو نه چې موږ نه کوو ډېر خسرو وی زکات ورکو نه چې زکات نه ورکو ډېر خسرو وی نو سکال کورې مرزان به جنگول نو ډېر خسرو خو مرزان به جنگول ناسون په ایمان دا خسرې دي چې د خدای قانون نه مني خسرې دي خسرې هغه دي خسرې هغه دي چې کوم سره دا الله قانون مني کاغه مولا دی کانی دی که خان دی که غریب دی او که د مولا دی او مولا دی قانون نه مني دا مولا هم تبا دی قاتل امی نو مسلمانانو عرض مدا کولو چې حضرت عمر فاروق ته قاتل راوس وی لکه سړی دی والی وجه وی بس پتیش کړ عالم سړی موجل وی سوکه ورته امیر المؤمنین په خدای قسم ز مسلمان ما زما پلار مسلمانو ما وجلی مسلمان دی چې د مسلمانۍ څه قانوني په نافذ کا چې اسلام سوی بخمن وته اسلام خدا وی وفي القصاص آیات یا اولی الالباب د خدای د قرآن خدا فیصله ده چې تا نه به سرس غوسیږي وی بالکل منم بالکل منم تختم نه منم وی خاص لکه مسله دارا چې چا پلار وجلی وارث براشي که په توره وای که په ټوپکې وای هغه به ملکی ختم بکی ها او کنه هغه بس هغه وارثان وای چې نه چې مونږ نشو وجلی نو بیا به جلاد تاوازو کی جلاد دا یو سړی دغه سره په لاس کې دوری یا چې کوم دی توري هغه ته سټ وای ورشه لکه جلاد تاواز کوي چې جلاد راغی وی جی بالکل منم زما سر قلم کې خو زما یو بل رحم درخواست منم اسلام دیتا ہوئی منگم اسلام منو اسلام بان ایمان لرو تشت پنامه اسلام وایو لیکن د اسلام اصول رانا بالکل پاتی دی پخپل خواہشات روانو
ویجی یو حقوق اللہ دی یو حقوق العباد دی. حقوق اللہ پا توبہ خدا معاف کری, حقوق العباد بدا بندہ نگواری معافی. جی قتل میں کرے دے سر رانا قلم کے خزما یو ورور دے یتیم دے مور ملدا پلار مر دے دلسو کالو دے او دا غما سر حساب دے پا کٹے کی بند پروت دے کدل تا دا قصاص شم دا دی بدل بخلاص کم لیکن دا غرور اغی سب ما سر اللہ رشی بیا با اللہ تس جواب کم ضروری سمنم من خرور دون دی یو زورور دے بل کمزور دے اغا زورور کمزور چی پا قلار کے نکنی برندوس اس دشتائی کم کئی که نکی چکم سره بریتوی مشری پکور کے ټول مال باندې قبضه داغی چکم دا سے لغوار غریبی لگ مانده غنتی دا سے سادم کہنا ڈوڑے خرو تشیگا پام تو دفن کی نوانا لکنی برابر بلکم ہوئی خلالا سے نویم شتا کنشتا تاس علاقه کے بنی زنگ علاقه کے دیر دی زنگاش نگر خو پورا بدماشی دا کنا پورا بدماشی دا خزم چراگی لیکن پر جنازوں کے سنگ سے سرمن تے وباسلو زکه چې بول دې کې خدا راګریږي نه جمعه ته خرازی نه خو چې مور او پلاری مرشي کنه نیغ بیا ولاړی بیا لقی نه قبر ته ولاړی سترګې خطه کړو جاری او سه بزم د مولیانو په وار راشن پر سکون سکون په امره کې وو ټول نشي کولای چې کین خو بیا ته مسله خرابېږي مړې خرابېږي بس سره خطه کړی او بېمانه کوم غره کې په بغض ویم په حسد نوم زمون د ایمان د چې مسلمان دی په غلطه لار نشي زمون د ایمان د چې امیان دی دا خدای دا پیغمبر په قانون روان شي دا ایمان دی ګوري دا زمون ایمان دی او دا متر قیامت پورې دا ارمان دی چې مسلمان دی د الله د قانون د خلاف جنت لري ته خدای قسم دی ګردا مرمان دی نو نه فرمان نشته. نو محترم عزیزا وی خاص چل کې وی چې مال راسي چلو کا چې ماته دیو مهلت راکا او ضمانت زما کول پکار دی زما بیا راشم او معنا به قصاص والے وی خه ضمانتي پیدا کړ دا سیو خبل خو کتل چې خدای ضمانت به مسوک کوي. ابو ذر غفاری او ډېر لوی صحابي دی وی چې دا ابو ذر نه دی دا به زما ضمانت کوي. ابو ذر کې یو چې کوم خدای سخت کلی مسلمانی و نن خبر اورا چې څوک ضمانت لبین د شپې به دروازه ورشه ملکی الکته ورشه څوک بیا راغی دی خدای خوار کا دروازه ټنګي ناغه نوکر چې راشي کنه چې پلان ته خدای خوار کا ضمانت زما دی و ته چې ټیک نه طبیعت خراب دی بیا چې ته څوک ګور چې وسره پلان کې ملک ها د دروتم ناغه ته د شپې مینه زاره کې جیدا ما سبا ضمانت ته اعتبار سره دی خبر سو ذکر مذکر والله بشو نکره بلکه اسلام وای چې مینت نه کچ مسلمان سره خېګړه وکړه. ابو ذر غفاری ته ضمانت کوي چې بالکل کو وې سورې درې ویزا بس سم خبره اسلام دی. ابو ذر غفاری ضمانت کو قاتل لا خپل کور ته ورسید درو د تیر شي په سلورن باندې حضرت عمر په تخت کې ناس وزرا او کلا کې ناسل د مقتول وارثان دال ابو ذر غفاری کې ناس دنیا تماشې لراغلی را چنن قصاص دی بدل باغشت کی لکه زندگی ولق سیر سمودا خدای دې صبحي وی چې لکه ملاوت مکوي نو دې په بو طرف ته یو سړی پا غلو کې کچالان ګټ کړو کستا سو یادي کچالان ګټ کړو ناغه ونیو چې ویني دې کنيګم پاتې راوستو او غل بیا یو لس کوړې ورته مې نر بچیا اسونه کچالان چې په غلو کې چولغه اعتبار ته وستل د نر بچو خو خدای دې بخښي په یقینو کارمان کو لا خور لا نشو سبا اسلام نه مخه غشته کنه اسلام خوي بهرحال نور نه دا ټول مسلمانانو چې دنیا راجم شو اوس قاتل نشتا یو ګنټه عدالت کې پاتې او قاتل نشتا. ابو ذر غفاری تا حضرت عمر فرمایي چې ابو ذر ها وی قاتل را نه وی جواب شوي کرانه رول اسلام دیتا وی چې اسلام څوک نه پمه جاری کې صحابہ کرام جاریہ اللہ ابو ذر غفاری خودے انسان نے خدایا یا اللہ نن بدے اور نبی سڑی پر زیبان قصاص کی گدا خو بڑے رگرانشی تمام صحابہ کرام راجہ مشو اور پیسی راجہ مکڑی اور دا مقتول وارث سوئی چھے دا خدای پاک بندگانو دا دیت والے خو ابو ذر غفاری تسموا یذک قاتل خلاف دا مقتول وارثا نجی دا سمرت والے کہو یا بمولا قاتل راولی و قرآن نواس دنو بدللو. ابو ذر غفاری بالکل ٹک دا چې نیمه ګنټه دلته پاتې شوه چې ګوري قاتل را روان دی دې ته اسلام منلوي قاتل را
باندې نه بیره شته، نه اتکړی شته، نه پولیس شته، نه تانیدار شته، او په خپله باندې میدان قصاص ته راغی. قرآن قانون منل دی ته وایي چې راغی خولې چې به یې یا لکه تا خو ناوخته کړی وی اوجي زما غرور نابالغه د هغه پیسې ما راواغېستې او زما په بل کلي کې ماما و پیسې مې هلته یوړې او دغه دې اوس رالم ستړی ستومان یم خولې رانه بیږي. وی څه به کوې وی چې د قرآن څه قانوني په می ناسخ دی، نه مینت کوي، نه زاري کوي، نه دروغ وایي چې نه باندې دي کړی، هېڅ بلکل رښتیا. ګوره چې اوس رښتیا وایي خدای به څه کوي. کوي به څه؟ د خدای قانون مني، د خدای په قانون ایمان دی، د خدای په قانون غیرت کوي. ګوره اوس د خدای غیرت ته ګوره چې خدای په کوم غیرت کوي، د خدای غیرت ته مو ګوره. رالو چې پلار مړ شي هله قرآن شریف راوالی، زه قرآن شریف به راوالي، دا څو بیا ډبې دوړې به ته وخېږي، نو په جنازه کې پلار سره کېږي چې دادا سره مې قرآن کېدی. ستا د دادا په ژوند هم قرآن ته کتلو، په ژوند خو د قرآن دشمن و. زم چې 50,000 قرآن مو سره په دې جنازه کې کېږي، والله چې په ژوند یې قرآن ته نه کتلی، په ژوند یې د قرآن د قانون دپاره اواز نه چت کړی چې 50,000 قرآن مو سره په دې کټ کې اوس که دې اخلاص ته زما لستي په چټ کې راکړه. بیا روغونتي استاد زما د پلار دا مخ دې خبرې ته هسې واړوه، صدقې نیغ دی خو لږ زور کا لکه دن کې رانیغ کړو فرشتو، اوس یې سیټ باندې لږ زور کا چې قبلې ته وړي. ستا د پلار په ژوند هم قبلې ته مخ کړو چې اوس یې قبلې ته مخ کې. اوس ویم چې بیت الله کې دننه ښکته کې دننه چې په ژوند چا قبلې ته مخ کړي نه وي، چې په مرګ بیت الله کې دننه خښ کې، دا بیت الله نشي خلاصولی. نو په ژوند قرآن سره مینه پیدا کې، په ژوند بیت الله سره مینه پیدا کې، په ژوند خدای سره تعلق پیدا کا، په ژوند پیغمبر سره تعلق پیدا کا، په ژوند قرآن سره تعلق پیدا کا، په ژوند د قرآن دپاره منډه ووه، ځانه خولې وباسه، وی په دې ملک کې د قرآن نظام غواړم، په بل نظام امتیاز کوم، انشاءالله قرآن به سفارش وکړي. که دې ونه کړ والله العظیم قرآن الله فرمایي من أراد عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. الله اعلان کوي چې چا زما قانون ته شا کړه او زما قانون نه خوښوي، زما قانون په ځان نافذ کوي، جون به تنګ کما ونحشره يوم القيامة أعمى، او پر ورځ د قیامت به د قبر نه روڼ پاسي. ما نه دي ویلې 14 سپاره راواړوئ. خدای فرمایي چې چا زما قانون ته شا کړه، زما قانون په ځان نه نافذ کوي، زما په قانون عمل نه کوي، زما قرآن باندې عمل نه کوي، خدای وایي ژوند به تنګ کما ونحشره یوم القیامة اعمى، او په ورځ د قیامت به دا مسلمان د قبر نه په دواړو سترګو ړوند پاسي. ستا فخر وره چې دا ونه وایي چې مونږ خبر نو، چې دا ونه وایي چې مونږ ته چا وینو، چې دا ونه وایي چې هغه نه وکړي چې ما اسلام ګڼي ښه مذهب دی، خو چا نه وینو بس یا وی سوشلیزم دی، یا وی سیکولریزم دی، یا وی نیشنلیزم دی، بس دا وینو مونږ هغه ایزمونو پسې منډې والې د قرآن چالون نه اخېسته. محترم عزیزه په ایمان درته یم چې زه ستا په قبر کې نه سملم، ته زما په قبر کې نه سملې، زه ستا په عمل نه خلاصېږم، ته زما په عمل نه. دا چا خپل عمل دی خوښه ستا ده، که ته اوس قرآن په دې ملک کې راولې، په قرآن عمل کې او که په بل کې، چې سبا دا نه چې الا بلو گردن مولا، زه به یم الا بلو گردن ستا، ردی بدی گردن مقتدی. دا د مولا سټ سره د مورې غر نه دی، رواني ویچارې ته کې الا بلو گردن مولا، الا بلو گردن ستا، ردی بردی او گردن مقتدی، چې سټ اسرائیل ته به ونیسي به برابر کی. نو خپه نه شعرونو ابو ذر غفاری ته و ابو ذر ها وی تا چې دې سړي جماعت کو دا پیژنې؟ وی والله که پیژنم، زما پیغمبر فرمایي ظن المؤمنین خیرا. زما د پیغمبر حدیث ته چې په یو مسلمان به بل مسلمان نه کې ګمان کوي، د تنیخ کار شو ما دې ما تنیخ کار شو د نیکه د وجه نه ضمانت کړی دی. د حضرت عمر فاروق په مخ کې هغه د وقت الوارثان را پاس امیر المؤمنین واورا چې ابو ذر غفاری د دې مسلمان ضمانت په ناپېژنګلو کې کړی دی او دا د میدان ته راغی او قصاص ورکوي. مونږ د پلار خونده ته وربخلې دی، مونږه معاف کړ، بس مونږه معاف کړ. ولې؟ په قرآن عملو کې دنیا کې ورته خدای معاف ورکړه. نو محترم عزیزه قرآن کې دې ګټه ده، د قرآن په قانون کې د دنیا کې هم ګټه ده، آخرت کې هم ګټه ده. او که دې ونه کړو ستا خوښه ده نو راشه که ما مرګ منې، نو مرګ را روان دی، څنګه چې اورنګزیب خان لال خورو لاندې دی او کال برابر دی، دا سورس په مام را روانه ده، دا په تام را روانه ده، او بیا هم لا مرګ د شهادت مونږ ته شهید مرګ الله